بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ کی فرمائی وما خلقنا السماء والارض، وی منگ ندی پیدا کړي اسمانون او زمکی، وما بینهما هغه چې په منځ د دې کې دی باطلا هسې بیکاره لغوه بلا فایده. ذالک ظن الذین، دا ګمان دی د هغه کسانو کفرو چې کافران دي. فویل للذین، بس هلاکت دی د هغه کسانو د پاره کفرو چې کافران دي. من النار، د اورنا، یا بس کنده دا ورتللی د هغه کسانو د پاره چې کافران دي. من النار، د اور. خبره داسې د الله رب العزت فرمایي د ازمکه اسمانونه دا ما اسنه دي پیدا کړي. فدی کی وفی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. په هر سیز کې د الله رب العزت د وحدانیت نخې دي، علامې دي. اوس کمی زما استاد چې ما او تاغي پسې ډوند نه لګو، منګ هغه پسې ګرځو نه هغه ګورو نه. هر کس چې دی هغه یو د دې وجه امام شاه ولی الله رحمه الله ویلی دی چې دا اسلامی بادشاہ لره یا حکومت لره دا لازمی دی چې هغه تقسیم الاسباب وکړي، اکساب چې هغه تقسیم د کسبونو کې چې بای منګ له مثال په تور دومره لواران پکار دي، منګ له دومره ترکانان پکار دي، منګ له چې دی دومره دا انجینران پکار دي، په دې پیړ کې موږ له دومره علما پکار دي، موږ له دومره پلانکې طبقې والا پکار دي. نو د هغې مطابق به معاشره جوړي. بنیادي علوم خو به ټول له فرض عین ویا، خو به ضروري ویا، به هر کس زده کوي. مثال په طور واده کوي، نو د واده ټول مسایل چې دته یاد وي، که ما بیبي ته نزدېکت وکړو نو د ده به په ما څه حقوق لازمیږي، زما به پې څه وړي. دکه شان چې دی که دې ته ما دا لفظ استعمال که دې به څه مطلبي، که دې ته ما دا وي دا وي، چې دا کیسې دته یاد وي، دا په ده باندې لازمي دي. تجارت ته نزدیکي چې د تجارت مسایل دته بنیادي ټول یاد وي، دا فرض دي په ده باندې. مونځ ته نزدیکېږي چې د مونځ ټول مسایل دا په ده فرض دي چې دا دته یاد وي. نو موږ له خدا نور خو لا وروستو خبر د فرض مونځ هغه مسایل نه راسي. خیر، الله رب العزت ته پوهه را نصیب کړي. بیا په کائناتو کې ته تحقیق کوه. د دې آیات نه علما لیکي، استاد محترم مولانا قاضي فضل الله صاحب هم وایي چې د دې نه دلالتاً دا ثابتېږي چې په کائناتو کې تحقیق کول چې دي دا په مسلمانانو هم لازمي دي. نو اوس ټول هر کس خو تحقیق نشي کول، هر چا ځان ځان له پیټ دی. خو که چرته په ټولو مسلمانانو کې څوک هم چې دی په دې کې تحقیقات نه کوي، لګیا نه، نو دا ټول ګناهګار دي. بیا موږ هر څیز غورځولی. نو اوس بیا نو خبره دا ده چې کله ته تحقیق په کائناتو کې، نو دا تقاضا بیا د وجود د کائناتو کوي. بیا به تا ته پته لګي چې بای دا کائنات دي، دا د څه وجې دي، څه نه دي، د دې څوک پیدا کوونکي وغیره. دغه سر ته به راسې. د دې دپاره دي چې ته پې خالق معلوم کړي، د دې دپاره نه چې ته پې د خالق نه لرې لاړ شي. اوس موږ خپل مشران وغورځول شاته، موږ وغورځو. امام غزالی رحمت الله علیه د یو څو خبرو چې امام غزالی صاحب دا فرمایلی چې دنیا داسې ده، فلانکي څیز داسې ده. امام غزالی رحمه الله نورم ډیر څه څیزونه دي.
نو هغه مونږ وغورځول د سره هغه طب میدانو که بل څه که بل څه که هغه څه نظریات و هغه مونږ وغورځول په هغې مخکې هېڅ تحقیق مونږ اډو نه یې وایو نه یې ګورو هېڅ څوک یې ګوریم نه هغه نور خو لا وروستو خبره چې احیاء العلومالدین یو عام کتاب دی هغه هم څوک نه ګوري وایي دا ګران بیا مونږ وایو فارابي زمونږ دی فارابي هم شاته وغورځو بیا مونږ وایو پلانکي زمونږ دی بولی سینا او ډنګري او دا او هلته هغې ټول پړاوی او ګوري یې پړاوی یې ګوریم حتی ستا چې دا اوسني تیر شوي دي امام انقلاب عبید الله سندي رحمه الله یا وغیره په دې باندې هغې چې دې ریسرچ کوي په دې باندې پی ایچ ډی یو څه بل څه موږ غورځولي دي شاته دا زموږ مشران او کوم قوم چې خپل مشران وغورځوي نو هغه دپاره دغه د تباهۍ دپاره بس دي موږ به لا نور تحقیق یو څه موږ خپل مشران شاته غورځوي او موږ مشران چاته وایو نه هغه مشران بیا راوچتو یا هغه چا ښه د اسلام خلاف د بل چا کیسې نه د خپل مشران د هغې چې څه په کار دي په هغې موږ لواندې کار وکړو هغه وپېژنو الله رب العزت ته پوهه را نصیب کړي نو اسلام د دې خلاف نه دی چې ته د تحقیق وکړي اسلام د دې خلاف دی چې ته د تحقیق د اسلام خلاف وکړي اسلام د دې خلاف دی چې ته صرف دنیایي څیزونو کې تحقیقات بس انخدي او دین د شاته غورځولې ولی سینا په خپله وایي د 7 کالو په عمر کې حافظ او چې کوم څیز به نه راته نو بار به ووتم او صحرا ته 2 رکعته نفل به مې وکړو الله رب العزت به راته هغه څیز را یاد کړ او بیا په منځ کې چې د فلسفې په غلبه راله نو کیسه دې روانه شوه کیسه د اخر عمر کې بیا چې د توبه وباسه نو خبره داسې ده چې نه د خپل تحقیقات یو څه بل څه د اسلام خلاف نه دی استعمال پکار نه د خپل ژوند دا صرف چې دی داسې نه ده چې د څاروي په شان زه دم خوراک کوم څاروی دم کوي زه دم چې دا کوم هغه نه فرق بیا څه شي داسې نه ده بھائی دین هم زده کول پکار دي ټول ورځ 24 غنټې بل سره ورکو قرآن هم لږ وخت ورکو نه عجیبه کار داسې دی دا ډیره د افسوس خبره ده دا ډیره د سوچ تیم انسانو کې د سوچ خبره انسان ته د غب ټیم ملاویږي د غیبت ټیم ورته ملاویږي د چغلې ټیم ورته ملاویږي د پولیوالو ټیم ورته ملاویږي د بل سره د غم خاده ټیم ورته ملاویږي نن سبا سیاسي هلې ځلې د دې ټیم ورته ملاویږي بل سره د منډې تړلې ټیم ورته ملاویږي خو که دته ټیم نه ملاویږي هغه د قرآن ټیم دته نه ملاویږي ډېر د افسوس خبره که دته ټیم نه ملاویږي هغه د مونځ ټیم نه ملاویږي یو بنده دی هغه کالج ته په ټیم ځي سکول ته په ټیم ځي زمینداري چې دی ځمکې له اوبه په ټیم باندې ورکوي دا نور د خلک د خوشحالولو کوشش کوي خو دې صرف الله رب العزت خفه کوي بس دې صرف مونځ په ټیم نه کوي دې صرف د مونځ نه لرې اوسېږي دې صرف که نشي پاسېدی نو مونځ له نشي پاسېدی کالج له پاسېدی شي زمیندارۍ له پاسېدی شي که کور کې غم خادي راشي الله دې خوشحالي راولي غم دې نه راولي هغې له پاسېدی شي هر څیز مونږ کولو صرف دین له مونږ چې دی رستو دا ډېره د افسوس خبره ډېره د افسوس خبره الله رب العزت دې پوهه سمجھ را نصیب کړي نو الله وایي دا مونږ هسې نه دي پیدا کړی دا مونږ لغو بلا فایده نه دی پیدا کړی دا ګمان د هغه کسانو دی نو بس هلاکت دی د دیو د پاره من النار د اور نه د دې د پاره سزا ده د اور الله هم دې وساتي الله وایي ولی که چرته زه دې له سزا ورنکم نو زه به څه وکړم ام نجعل الذین آیا وګرځوم هغه کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی په طریقه د سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمل یې کړی دی نیکې کل مفسدین پشان د فاسدانو فی الارض پزمکه کې چې یو کس ګناه کوي په بده دی په بله روان دی مونځ نه کوي ته ورته مونځ له باسه وایي نه کوم
ته ورته وایې لکه قرآن ته کښېنه وایي نه کښېنم، ته ورته یې لکه چغلي مه کوئ کوم به، ته ورته یې دروغ مه وایي ویم به، ته ورته یې غیبت مه کوئ کوم به. یو کس دا کوي، بل طرف ته یو کس نیکوکار دی، یا دام پرېږده، یو طرف ته ابو جهل دی او بل طرف ته زموږ ښکلی محبوب رهنما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مور بیبي فرمایي عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها د بخاري شریف حدیث دی، وایي 3 میاشتې زمونږ په کور کې پانغري کې اور نه دی بل شوی، 3 میاشتې زمونږ په کور کې پانغري کې اور نه دی بل شوی. دا د دې وجې نه چې موږ به ګنې څه خوړه وي، دا د دې وجې چې موږ ته به څه میلاوېده نه، موږ ته به څه میلاوېده نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دپاره دومره تکلیفونه او سختې برداشت کړي او اخو ابو جهل د په ناز و نعم کې لوی شو، په هغې کې دی چې دی په نعمتونو کې د دنیا په اعتبار سره اختی او بیا د آخرت ژوند نه بیا د دواړه یو شان وګرځي، نو بیا څه فرق شه؟ نه، الله عقل هم دا وایي، دین هم دا وایي چې د دې دپاره یو ورځ پکار ده چې دته به یې د خپلو ګناهونو سزا میلاو شي او دا چا چې تکالیف تیر کړي دي چې دته انعامات او چې دی د هغې بدلې میلاو شي. الله دې را نصیب کړي. الله وایي وګرځو هغه کسانو له آیا وګرځو هغه کسان لره چې عمل یې د نیکۍ کړي دي په شان د هغه چې فساد یې کړی په ځمکه کې. ام نجعل المتقین آیا موږ ګرځو متقیانو لره کالفجار په شان د فاجرانو. یو کس ګیره وهي، یو کس په ګناهونو کې اختري، خلق په خپلو کې جنګي، او یو کس پټکی وهي، سنت ادا کوي، پنسي اوچتې کړي دي، اوس خلک خندا کوي په سنتو چې عمل کوي، مسلمان در پورې خندا کوي، کافر په تحقیق کوي چې دا دی ولې اوچتئ او مسلمان ورپسې خندا کوي. نو دواړو کې خو به فرق کوو. الله رب العزت فرمایي که نه دواړه خو یو شان نه دي. ام نجعل المتقین آیا وګرځو متقیانو لره کالفجار په شان د فاجرانو. یو کس به په سپلو کې چې دی ځان پسې پنسي راخي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کوي، یو کس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کړي، نو آیا دواړه یو شان وګرځو؟ نه، فرق خو به کوو که نه. فرق خو ظاهر دی د رقیب او زما مینه کې، بیا څنګه التباس پتا زما د مینې راوړو. فرق خو ظاهر دی د کافر او د مسلمان په طریقه کې، بیا تا څنګه دواړه طریقې یو ځای کړې. کتاب انزلناه، الله رب العزت فرمایي دی کتابون کې دلته تنوین دی ویلي کې ځان سره، کتابون کې تنوین دی، تنوین د پاره د عظمت دی، تنوین د پاره د عظمت دی. دې کې خیال وکړه الله وایي چې ګوره دا فرق مونږ کوو، خو تعالی مې یو کتاب درکړی مسلمانه، که ته د کړکیچم په جومات کې ناست یې تعالی مې هم درکړی، که په هغه ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څوک ناست و هغې له مې هم دا ورکړو. نو الله وایي کتاب عظیم، دا کتاب عظیم دی، دا قرآن څه دی؟ عظیم دی. دا قرآن څه دی؟ عظیم دی. आवाज کوي لا بیا الله وی انزلناه، دی لره موږ نازل کړی دی. نو نازلون کې هم عظیم ذات دی، نازلون کې هم عظیم ذات دی. بیا الله وی الیک پتا باندې اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، نو چې پچا باندې نازل شوی هغه هم عظیم ذات دی. نو الله وی کتاب عظیم دی، چې چا نازل کړی دی هغه عظیم دی، چې پچا نازل شوی دی هغه عظیم دی. او مبارکون، بیا مبارک دی او عظیم دی. بیا څه شي دی؟ مبارکون، بیا مبارک دی او عظیم دی. لیدبروا آیاته، لیدبروا آیاته د پاره د دې چې سوچ او فکر وشي د آیاتونو د دې کې. بیا عظیم دی په څه اعتبار سره؟ چې سوچ او فکر وشي په آیاتونو د دې کې، یعنی تعلقدار د دې قرآن عظیم دی. څه شي؟ تعلقدار د قرآن عظیم دی. نو چې چا نازل کړی هغه ذات عظمت والا، کتاب عظمت والا، پچا چې نازل شوی دی هغه عظمت والا، چې کم بنده پکې سوچ کوي هغه عظمت والا. حدیث کې ورسره راځي چې د کم ذات په واسطه راغلی دی هغه عظمت والا، چې کم یې اوریدونکي دی هغه عظمت والا، چې کم به عمل کوي هغه عظمت والا. خو کمیزه ماسته دی چې موږ ورته کینو نه، څومره ډېر څیزونه راجمع شو.
او ورسری راځي په کوم خاریو کې چې راغلي دي هغه معزومي او په کوم شپه کې چې راغلي هغه شپه معزومه په کوم ساعت کې چې راغلي هغه ساعت معزوم او په کوم میاش کې چې راغلي دي نو هغه په باره کې الله وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله رب العزت پر له توفیق راکړي. نو کتاب معزوم او پچا چې نازل شوی دی هغه معزوم د چا د طرفه چې نازل شوی دی هغه عظمت والا ذات او څوک چې پکې سوچ فکر کوي هغه عظمت والا. الله دې توفیق راکړي. ولیتذکروا او چې څوک په عمل کوي ولیتذکروا د پاره د دی ولیتذکر او د پاره دی چې عملو کی اولل الباب خاوندان د عقل. نو دا عظمت والا الله دې را نصیب کی. ووهبنا لداود ورکړو موږ سیدنا داود علیه السلام ته او ورکړو موږ داود علیه السلام ته سلیمان ابن زوی. نو پلارم بادشاہ زویم بادشاہ پلارم پیغمبر زویم پیغمبر. نعم العبد سناشنا بندو بهترین بندو بهترین زویم ورکو. انه یقینا دک سلیمان علیه السلام اواب رجوع کوونکی اوچاتا الله تا اس په هغه وخت کې عرض چې پیش کړی شو علی په د باندې بالعشی په مازیګر کې الصافنات سشي اسنا الجیاد اصلي تیز رفتار. صافنات هغه اسونو ته ویل شي چې دریخ پی لګولې وي. یاد ساته چې دریخ پی لګولې او د سلورمې د پنځه شانتي لګوري نو دا د اصل علامه علماء لیکي. مفسرین وی چې دا د اصلي علامه نو دا اصل اسونو دایره واست چاله را سلیمان علیه السلام لره. نو دا د کوم چې د اسونو د مقابله منډه یعنی هغه به د جهاد د لپاره اسونه تیارول نو دی داسې منډې والی. نو اسرائیلیاتو کې دا راځي چې بای دی منډې والی نو په دې کې د سلیمان علیه السلام نه مونځ پاتې شو چې مونځ ته وی پاتې شو نو سلیمان علیه السلام راوستی نو چا نه مړې سټونه والو چا لې خپې والی په تورو باندې اسرائیلیات دي زمو مفسرین هم را نقل کړي دي. خو داسې نه ده خبره ډیره مضبوطه داسې ده چې داسې نه وه خبره داسې وه چې کله چا زمینداری کړي نو دا پته نه مونږ کړی نه ده خو خلک هم څه ناسه لیدلي دي. دلته کې چې کومه یعنې معنه ترې روځي هغې به اوس پته ولګي. ګورې ورته مونږ به خپله چې کومه عامه معنه ترې روځي او په پیغمبر په شان کې خبره نه راځي هغه به ترې وباسو. اذ عرضا په هغه وخت کې چې پیش کړی شو علیه په د باندې بالعشی په مازیګر کې الصافنات اسنا الجیات تیز رفتاره اصلي. فقال ندول انی احببت یقینا ما سکړیو ترجیح ورکړیو حب الخير محبت دا خیر د اسن لره خیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دي کی اشاره دا غیتا کنه وې د اسونو پتندو کی خیر دی نو حب الخير حب الخير د اسونو عن ذکر ربی د ذکر د ربنا حتا تر دې پوری توارت بالحجاب چې د انور پټ شو پس کی په پرده کې. نو دا هغه معنی ده چې عام طور خلک کوي او یعنی محققین هونه کوي خو عام خلک یې کوي چې هغه باندې په پیغمبر باندې خبره نشي خدا سينه. فقال اول سليمان عليه السلام اني احببت یقینا ما محبت کړی دی حب الخير محبت د اسونو سره عن ذکر ربي نو دا بوانه لذکر ربي د پاره د یاد د رب زما ما خو د جهاد د پاره د سره محبت کړی د دنیا د پاره مې نه دی کړی نو لذکر ربي د پاره د ذکر د رب زما حتا تر دې پوری د تمکتو حتا تر دې پوری توارتو چې پټ شو دی بالحجاب په هغه پردو د غاسونه پټ شو په هغه پردو د سکی د دوړو کې د ګرد او غبار کې منډې واري مقابله کوله ما ورته کتو تر دې چې ګرد او غبار لري لار صحرا ته چورسي د نو زمانه پناه شو. نو ردوها نو اوس ګوره دې معنی د سمې خوري کنه ردوها وی ویل چې را واپس کې علیا په ما باندې فتوفقان بس شروع وکړه مسحن په مسا کولو. نو ګوره دلته فتوفقا هغې معنی کړې ده چې سی وکړو فتوفقا نو بس وی وهو مسحن په کټ کولو سره کټ کړه بسوقي هغه پانډې د هغې والاعناق
او سټونه د هغې موږ وایو نه د زمیندار چې کلبه مولبه وکړي نو هغوی له بیا کله په سټ باندې لاس راخي کله ولله خپې داسې ټپۍ را ټپۍ ځکه چې هغه ستړی شوي ورته وایي چې کار دې راله وکړه نو موږ وایو چې کوم ځای کې حقیقت معنی کېږي نو مجاز ته ضرورت ته عجز نشته دا خو دغه مشهوره مسله ده مجاز ته به هغه ځای کې ځي چې کوم ځای کې معنی متعذره وي یا متعثره وي یا مهجوره وي دلته هېڅ هم نشته نو ټوله معنی چې ده په حقیقت باندې صحیح کېږي نو معنی به داسې شي ردوها وی را واپس کې علی په ما باندې فتوفقا نو دلته مجاز معنی شو فتوفقا د شروع کړه مسحن په مسکولو په وهلو بسوقي په مسکولو بسوقي د سلره د دې هغه پندو لرا والاعناق او سټونو لرا نو فتوفقا بس ټپولې مسحن په مسکولو سره بسوقي د دې هغه پندو لرا والاعناق او سټونو لرا نو په خپو او په لادا په سټونو ولا لاس راخه کله به ولا سټ ټاپو کله ولا په خپو باندې لاس هغه به ټاپو د دې وجه دغه ته معنا او دغه ته مراد ده بل دې کې یو اسرایلی خبره بل ده هغه دارا الله وی ولقد فتننا یقینا من امتحان کړو سليمان په سیدنا سليمان علیه السلام باندې اسرایلی خبره سره په سليمان علیه السلام یو امتحان ناغری او ازمی خو زمون بوډېګان هم کوي مشران هم پخوانی کوي وی د سليمان علیه السلام ټوله بچای چې ودا په یو ګوتمه کې و وی سليمان علیه السلام وسل خانه ته تو بیبي بلقیس لا یعنی کما بیبي چې ودا سبا اغیله چې دی ګوتمه ورکړه ورته وی چې زروزم ته دا ځان سره کا ها وسرخانه ته لاړه چې واپس رااله نو هغه بیبي بلقیس له یو شی جن چې د سليمان علیه السلام په شکل لاغلو او هغه ته ګوتمه وړو سليمان علیه السلام ورپسې شو هغه چې دی هغه ګوتمه او ټوله بادشاہي هغه قبضه کړو چې ګوتمه هغه سره و بیا هغه ګوتمه چې دی نو دریاب ته ورغورځول دریاب ته بیا سليمان علیه السلام پیریانو ته حکم وکړو او هغه سشل زرو پورې میان رو باسل هغه ټول شلول چا بدل کړی دوه درې قسمه باندې بوډېګانی کوي خو وی بیا یې رو باسلو هغه یو مې کې پکې دغه ګوتمه راووته نو دا کاکا خبره غلطه ده یو خدا خبره ده چې سليمان علیه السلام د بلقیس سره واده کړی دی کنه دا ځان له مسله ده بیبي بلقیس سره هغه واده کړی دی او کنه دا ځان نه مسله دویم نمبر مسله دا راوړي دا سره ټمبه مو چې ځان سره کس بوتا غیر ورکه چې دا ته ځان سره ساته خلک غړې وی یو څه بس هغه جیب کې چې هغه ځان سره یو ګوتمه نشو اچولې جیب کې بل دا چې پیغمبري او بادشاہي ټول چې دا تابع شو د ګوتمي او بیا چې دا ټول ارسه د جن لاسو تعالی نو دا یو سو پیریان پکې د سره ولې پاتې شو دا ولې دا غلاسو تنتل نو دا ټول سه د خلکو تاویل ما ویل کیسي اصل خبره داره چې سليمان علیه السلام خپل فوجیانو ته یو پیروي چې جهاد لزو نو هغه کې څه جرنیلانو لګه سستی وکړه کوله دغه کو ټریننګ کې لګه سستی وشو چې سستی وشو نو حدیث کې راځي سليمان علیه السلام قسم وخوړ سليمان علیه السلام قسم وخوړ 300 بیبیانې په یو روایت کې راځي نو وی چې پدیش په یا سل بیبیانو ته بزنیز دی کېږم او د دې ټولو نه بچی دي زما اولاد پیدا کیږي او هغه به لوی عہدو باندې یعنی دغه جرنیلان وغیرہ به د پوج په عہدو به او زه به جهاد کوم پاغي سره او ان شاء الله تیر شم چې ان شاء الله تیر شي بیبیانو ته نږدې شو پیغمبري طاقت او الله رب العزت ورکړو چې کله ور نږدې شو بیبیانو ته د اغینه یوې بیبینم څه پیدا نشو د یوې بیبینه پکې څه ټوکړه پیدا شو بخاری شریف حدیث ته هغه راول د قرآن کې راغلي هغه راواغسته هغه خادم روړل سليمان علیه السلام ته د کرسي مخې ته واچول په تخته باندې سليمان علیه السلام پوه شو نو توبه وباسل نو دغه امتحان د خبره دغه د خلکو ته بل څه جوړ ولقد فتننا یقینا من ازمیخ کړو سليمان په سیدنا سليمان علیه السلام والقینا وام چو علی کرسیه د کرسی باندې یعنی د کرسی مایتا جسدن هغه ټوکړه ثم انا بیا د سوکړه بیا رجوع کړه الله ته پوښتنه چې زمان ان شاء الله پاتې شي نو تاسو به هر کار کې بسوایو ان شاء الله
قال ویل دو ربی رب زما اغفر لی بهنو کماتا وهب لی وراکی ماتا ملکن داس بادشاہی لا ينبغي چې حاصل نشي لاحد هیڅ یو بندتا من بعدی پس زمانہ نو ته دا سوال کول شي چې خدای پاک مال داسې علم راکړي چې ناشنا علم وي خدای مال داسې علم راکړي چې ناشنا تقوا ورسره خدای پاک ما داسې یعنی وکیل جوړ کړ چې د حلال وکیل داسې می جوړ کړ چې په کیسونو باندې ماهر یم جج امتیازي شان ځان له وختش د خدای نه سمانه نه دي خو چې بل سپکیو بیا ځان نشان غواړي دا صحیح نه دي نو سليمان عليه السلام خدای داسې بادشاہي راکړي چې بل چا د زمانه پس حاصل نشي امتیازي شان یې غوښته نو خدای پاک ورکړه داسې بادشاہي چې بل چاله ورنکړه بادشاہي په کور ارز باندې و د کشان دویم نمبر داسې بادشاہي ورکړه چې په جن او انس باندې او په څومره چې حشرات وغیرہ په هر څه باندې الله بادشاہي ورکړه بیا الله فرمایي لأحد من بعدی چې نوی د هیڅ چا د پاره په زمانه انک انت الوهاب یقینا تو ورکون کی خزیات فسخرنا له نو بس موږ مسخر کړ دلاره الريح هوا تجري چې تللبا بامر په حکم د سره روحا النرمان بل کې هرازی ول سليمان الريح عاصفه تیزه نو د حکم تابع وا حيث اصحاب سرنګ بچ د غختل وشیاطین او تابعم تو ول دیوان کل بنائن ټول عمارت جوړون کی وغواس او غوپه وهون کی د سمندر نه به ناشنا کانی وغیرہ ول رو باسل واخرین او سنور جنات مقرنین چې مجدودینا چې تړل شوی پراتو چې تړل شوی فل اسفاد په زنجیرونو کې هاذا توعنا وری چې چا بنا پرمانی وکړه د جناتونه نو سليمان عليه السلام بچی دی هغه به بند کړو هغه جنات به بند کړو هغه به چې دی په زنجیرونو کې وتا نو دی پسې خلکو بیا ځان لکیسي جوړی کړی دي هاذا عطاؤنا دا ورکړه زمنګ د انعامات زمنګ دی فمنن نو تسوکا فمنن بس احسانو کا او امسک یا اوسات د ځان سره بغیر حساب به حساب چې چاله سمره ورکا او چې چاله سن ورکه ځان سره حساب ته سره حساب کتاب نشته د دې سيزونو دا ستا په اختیار کې ده وان له یقینا د سیدنا سليمان عليه السلام د پاره عندنا زمون سره لذلفا لویا بدلرا نزدېکت او حسن مآب او خټی کانه ده د پر زم سره خټی کانه ده الله رب العزت تیرا نصیب مونږ تم خټی دلله وبرونه وما خلقنا السماء من ندی پیدا کړی اسمانون لرا ولر دوزمکی لرا وما غسلرا بینهما چې په منځ د دې کې دی باطل لغو بلا فائدہ ذالک ظن الذین دا سشي دي دا ګمان دي د هغه کسانو کفرو چې کافران دي چې دا بلا فائدې نه داسې نه ده فویل بس هلاکت دی للذین د هغه کسانو د پاره کفرو چې کافران دي من النار د اور د اور ندی بدای کې ورټومبیږي الله دې وساتي ام نجعل الذين آیا من وګرځوها کسان لرا امنو چې ایمان یې راوړي دي او عملوا الصالحات او عمل کړي د نیکه کل مفسدین پشان د فاسدانو فل ارض پزمکا کی ام نجعل المتقین یا وګرځو متقیان لرا کل فجار پشان د فاجرانو کتابون کتاب عظیم کتاب عظیم دی داسې کتاب دی چې عظمت والا دی انزلناه چې نازل کړي موږ دی لرانو چې چا نازل کړي دی هغه عظمت والا دی الیک پتا باندې تم عظمت والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکن مبارک تی مبارک تی برکت والے پسی حساب سرا لیدبرو دا پارا دی چې سوچ او فکر وشي آیاته پایاتونو دری کی ولیتذکروا دا پارا دی چې عمل وکړي اولل الباب خاوندان د عقل دا پارا دی چې نصیحت حاصل کی خاوندان د عقل ووهبنا من هبکلو لداود سیدنا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام ابنا زوی نعم العبد سناشنا بندو انه اواب یقینا دی رجوع کون کی الله تا اس په هغه وخت عرض چې پیش کړی علیه په د باندې بالعشی په مازیګر کې په چا باندې په سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام باندې اصوافناتو اسنا الجیاد اصلی تیز رفتارا فقال نویل انی یقینا ما احببت محبت کړی حب الخير محبت د اسونو عن ذکر
ربی د پارا د ذکر د رب زما حتی تر دې پورې توارت بالحجاب تر دې پورې چې پټ شو دی پاغه پردو د ګرد غبار کې ردوهان واپس کړي دي لرا علی پما باندې فتوفقا نو بس د شروع کړه مسحن په مسا کولو بالسوخي د دې هغه سلره د دې هغه پاندولره ول اعناق په زټونو باندې هغه چې دی پټه پاولو باندې شروع کړه یا په مسا کولو چې نرم نرم لاسه پیراخ کړو ولقد فتن د مسنه مراد چې دی په اوتوروال نه دی ولقد فتنا سليمان یقینا من ازمیخ کړو په سیدنا سليمان علیه السلام باندې والقینا او وان چو علی کرسی ددتا ماهی د کرسی ددتا جسدن یو ټوکلا ثم انا بیا د سوکلا رجوع کړه الله تا قال نو رب ای رب زما اغفر لی بهنا وکړه ماتا وهب لی ورا کی ماتا ملک انداز بادشاہی لا ينبغي لاحد من بعدی چې نوې هیڅ لاره پس زمانہ چې حاصل نشي چاته من بعدی پس زمانہ انک یقینا تو انت الوهاب خو زیات ورکون کی فسخرنا له الريح من تابع کړه دلره هوا تجری بامری چې تلله بد د په حکم روحا النرم حيث اصابكم خو بچ دو وختره والشیاطین او شیطانان دیوان دام ول تابع کړه کل بناء هر عمارت جوړون کی وغواس او غوبون کی واخرین مقرنین فی الاسباط او سنورم وګرځول چې هغه تړلی شو پس کې په زنجیرونو کې سلاسلو کې هاذا عطاؤنا دا ورکل زمنګ دا فمنن نو بس انعاء احسان کا او امسک یعنی ورکلو کا او امسک یا ځان سره ایثار کا بغیر حساب بغیر د حسابه کته ورکا کوي ورکول کوي او کته ځان سره ایثاروي بغیر د حسابه دي تا د حساب برسر نه کیږي و ان له یقینا د سیدنا سليمان علیه السلام د پاره عندنا زمون سره لزلفا اعلی مقام دی نږدې مقام دی او چته درجه ده و حسن مآب او خزه د ودلو دی خټی کانه ده الله رب العزت موږ تم خران نصیب